زما ډیرو معززو مشرانو نوجوانانو په کورونو کې باوقار عزتمندو میاندو خویندو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته خپل رضا خپل تعلق را نصیب کړي. اړومبي خو تاسو ټول ته زما د طرف نه د غټ اختر مبارکي الله پاک هم د اختر ډیر مبارک وګرځولي کا او الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته بار بار داسې د خیر او برکت سره داسې مبارک اخترونه راوستلي کی بیا بیا او رب ذوالجلال نه بغواړو چې الله رب العزت په دې مبارک ورځ کې موږ ته د هغه کارونو کولو توفیق را نصیب کړي چې پس باندې الله خوشاليږي او پس باندې د الله حبيب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاليږي. محترم وعزان ډیر مبارک ورځ د اختر ورځ ده او هغه خلق مبارک دي چې کوم خلق په وخت باندې د اختر مونږ د فارا عیدګاه ته یا مسجد ته ځان ورسي او په دې نیت او غرض باندې چې التبا د قران عظیم شان پرانا کی وعظ او نصیحت کیږي ولتبلار شمه او هغه به ورما بیا به الله رب العزت ته په جمع باندې ټول توبه واسو د خپل ګناهونو نه او دا پمن باندې چې کوم راغلي خوشحالي د پدې باندې به خوشاله اظهار دا کو د الله شکریا ادا کو بیا په غټ اختر کې چې موږ ته کوم د الله حکم متوجي دي هغه به پورا کو نو دا مبارک خلق چې په وخت ځان ورسي نو پکار دا چې ځان عیدګاه او مسجد ته ټول خلق دا په وخت باندې ورسي. بهر حال دا هغه ورځ د چې په دې ورځ باندې زمونږ استاد بابا جان حضرت ابراهیم علیه السلام باندې یو لوی امتحان راغلیو او الله رب العزت باغی کې هغه کامیاب کړو. ابراهیم علیه السلام ټول ژوند د امتحاناتو سره ډکو ډېر امتحانات پر راغلي دي او ټول امتحاناتو کې الله رب العزت کامیاب کړی دی او امتحان کې پاس شوی دی. هر یو پیغمبر باندې ډېر امتحانات راغلي دي او یاد ساتئ بس د چا چې د الله سره تعلق جوړ شو د الله سره تعلق څومره زیاتی دومره به په انسان باندې د الله د طرف نه امتحانات راځي. دا د الله رب العزت بس یو قاعده او یو قانون دی چې الله سره تعلق جوړیږي امتحانات پر راځي. نو په مخ د ځمکه د ټولو نه زیات مرتبه او لوی شان چې الله رب العزت ورکړو دی پیغمبرانو له ورکړو نو پیغمبرانو باندې لوی لوی امتحانات هم راځي. ابراهیم علیہ السلام په اور کې واچولې شو هغه کې کامیاب شو الله رب العزت ورته دغه اور ګل گلزار کو دا ډېر امتحانات پر راغلیو او دینه بعد چې کله بیا دا امتحان پر راغلو چې کله ابراهیم علیہ السلام د بوډاتوب په حالت کې عمر زیات او په دغه حالت کې د الله نه سوال کوي زاری کوي منت کوي او په دغه دعاګانو سره الله رب العزت اغیله په داسې عمر کې بیا زوی ورکړ چې نومي حضرت اسماعیل علیہ السلام. نو په ډیرو دعاګانو باندې الله رب العزت زوی ورکړ په داسې عمر کې چې عمر زیات د بوډاتوب په حالت کې الله رب العزت دام د الله پاک د قدرتونو نشانی ده. نو کله چې دغه زوی ورله الله رب العزت ورکړ بیا الله رب العزت حکم ورته کوي د الله په حکم سره حضرت ابراهیم علیہ السلام شام تزي او خپل بیبي حضرت هاجره بیبي هغه په شاړه بیابان کې پریږدي او په داسې حالت کې چې دا حضرت اسماعیل علیہ السلام دغه وخت کې د پيو ماشوم وړو کې د غیګ ماشوم په دې حالت کې خپل خزا خپل بچي اسماعیل علیہ السلام هغه محبوب او ګران زوی نیازبین زوی چې د الله رب العزت نه ډېر په دعاګانو وستیو هغه په دغه شاړه بیابان کې پریدیو شام ته زید الله حکم او د الله رب العزت د حکم منلو کې دومره تابعدارو چې کله د الله حکم وشو شام ته روان شو شاته ګوریم نه د دې وجه چې اسینه ز شاته ګورم او په خپل بچی باندې مې رحم راشي شفقت راشي او اسینه چې د الله په حکم کې طاهر مستواری راشي د دې وجه نه روان دي او بیا به د شام نه راتل روایتو کې راځي کال په کال او د خپل بچی د ملاقات د خپل بیبي د ملاقات د پاره براتلو او روایتو کې راځي چې کله د ازوی اسماعیل علیہ السلام یو روایت کې راځي وو کالو ته ورسېدو بس داسې حالت چې ماشوم کله ګرځېدو ته جوړ پېشي
او بعض روایتو کې راځي نه د 14 کال عمر ته ورسېدو. نو دغه ټیم کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت د طرف نه یو حکم په خوب کې راځي او دا په 8 ذی الحجه باندې چې دې ته یوم ترویه هم وایي. په دې ورځ باندې 8 ذی الحجه د اختر د ورځ نه 2 ورځې مخکې دا خوب ویني او په خوب کې ورته یو حکم وشو چې د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د الله رب العزت د رضا لپاره ذبح کړه. کله چې ابراهیم علیه السلام مبارک را پاسېدو نو په دغه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام یو سوچ او فکر کړي چې آیا دا خوب د الله د طرف نه دی او کو شیطانی خوب دی. نو دا یو سوچ او فکر وکړو. نو دی وجه نه دی 8 ذی الحجه ته یوم ترویه ځکه وایي، یوم ورځ ته وایي او ترویه معنی د سوچ او فکر. نو په دې ورځ باندې ابراهیم علیه السلام دا سوچ او فکر کول. بیا دی پسې 9 ذی الحجه چې عرفه ورته وایي، نو عرفه ورته ځکه وایي چې د عرفې معنی پیژندل دي. نو په دغه ورځ باندې بیا په دغه شپه باندې ابراهیم علیه السلام خوب لیدو. بیا ورته دغه خوب کې حکم راځي چې ته د خپل زوی ذبح کړه اسماعیل علیه السلام. د الله د طرف نه حکم وشو. بس عرفه فرض باندې ځکه وته عرفه وی پیجندل مان ده. نو چې په دوی مشپه باندې ورته خوب کې رالو نو ابراهیم علیه السلام پیش چې دا د الله د طرف نه حکم دی او شیطانی خوب نه دی. نو چې کله ورته پته ولګي د بعض روایتو کې راځي چې 3 شپې ورته مسلسل خوب کې راغلي دي. او به هر حال یا 2 شپې یا 3 شپې نو بیا ابراهیم علیه السلام د الله حکم مني او عمده شانتی کوي. ګوره دا ډېر زیات لوی عظیم الشان امتحان دی چې خپل زوی او هغه زوی چې نیازبین زوی د الله نه په دعاګانو غوستي بیا 14 کالو یا 9 کالو عمر ته رسي. په دغه وخت کې الله حکم کوي چې دا د خپل زما د رضا لپاره ذبح کا. دا ډېر زیات ګران کار دی. خو هغه د الله پیغمبرو سخت امتحانات پر راتلو هغې کې الله کامیابول. نو د دې نه بعد چې نو ابراهیم علیه السلام داسې کار وکړو چې خپل بیبي ته وایي وی ما سره د اسماعیل کا او زه ځم دې ځنګل ته ځم هلته نه لرګي راوړم. او اسماعیل علیه السلام ته وایي ځان سره بیاستم راواله، کړی م راواله او دغه شانتي چاړې م ځان سره راواغسته او ورته وایي راځه دې ځنګل ته ځو لرګي راوړو. بس روان شو. کله چې ځنګل ته روان شو په دې بهانه باندې چې یاره لرګي راوړو او هاجره بیبي م وایي چې یاره دا لاړو لرګي راوړلو لا. نو کله چې روان دي پدې کې اوس ابلیس خو زمونږ او ستاسو دشمن دی. نو هغه انساني شکل کې رامنډې وایي چې دې وخت کې به اوس ابراهیم علیه السلام دا هغه زوی دا به دوکه کې واچوما. نو رامنډې وایي انساني شکل کې ړومبې هاجرې بیبي لراله. ورته وایي تا ته پته ده چې ستا دا زوی ابراهیم علیه السلام چېرته بوځي؟ ورته وایي او که نه وي لرګي روړي دې ځنګل ته لاړه. وایي نه، وی دا لرګي نه روړي، وی ستا زوی اسماعیل علیه السلام چې دی وي هغه ذبح کوي او لرګي نه روړي دې دپاره تللی دی. هغه ورته نه، اسماعیل علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام ته ډېر نیازبین زوی دی او ډېر زیات خوښې دی، نو هغه به څنګه ذبح کوي؟ ورته وایي نه که نه، وی هغه یو خوب لیدلی دی او د الله د طرف نه ورته حکم شوی دی، نو وی د دې وجې نه ذبح کوي. اوس هاجره بیبي عجیبه جواب ورکوي، وی ښه، وی د الله حکم شوی دی. نو چې د الله حکم شوی دی وی بیا خو پکار دا ده چې همدغه شانتي وشي چې هغې کې تاخیر ونه کړي. د پیغمبر بیبي م هغه هم د لوی مقام و مرتبې واله وه. ورته وایي بس بیا خو چې د الله په حکم کې تاخیر ونه شي چې همدغه شانتي وکړي نو ښه به شیطان ابلیس مردود چې دی نو دغه ځای کې په خپل مقصد کې نامراده شو او ذلیله شو، خوار شو، روان شو. نو کله چې روان شو د دینه خو ناامیده شو. نو دی کې اوس اسماعیل علیه السلام لپه منډه منډه انساني شکل کې ورله چې اوس په اسماعیل علیه السلام خطا کړم. ورته وایي تا د خپل بابا جان چېرته بوځي؟ ورته وایي یاره وی زما بابا جان خو ما دې ځنګل ته بوځي ولته لرګي وړو. وی نه، وی دا دې په دې باندې بوځي خو وی تا ذبحه کوي. هغه ورته وایي داسې نه ده. وی نه، وی تا ذبحه کوي. وی ښه، وی ولې مې ذبحه کوي؟ وی ځکه چې د الله د طرف نه حکم راغلی دی، د الله رب العزت د طرف نه حکم راغلی دی چې دا خپل زوی ذبحه کا. نو اسماعیل علیه السلام ورته عجیبه جواب ورکوي، ښه، وی چې د الله د طرف نه حکم راغلی دی، وی پکار دی چې زما بابا جان ابراهیم علیه السلام همدغه شانتي وکړي، په دې کې تاخیر را نشي. اوس ابلیس چې دی نو په دې کې هم ډېر زیات نامراده شو. اسماعیل علیه السلام چې دا جواب ورته وکړو بس روان شو.
دین بعد وای چې اوس با ابراهیم علیه السلام خطا کم نعوذ بالله اغل ورله ابراهیم علیه السلام ته انساني شکل کې ورله ورته وای وی ته داسې کې ویر زو د خپل زوی بوزما او یالتا اغي مرته ډومبي نه دوی چې یاره ځنګل ته د خشاک وړو وینا ودا خو تا یو خوب لیدلی دی او شیطانی خوب لیدلی دی دا خوب زما غالب ګمان دی چې ودا شیطانی خوب دی او ودا سمکه و چې تا د الله د طرف نه نعوذ بالله وی حکم نه دی شوی ابراهیم علیه السلام پیش چې دا خو ابلیس دی شیطان دی ورته وی رکشه مقدارا مردودا ذا او ابراهیم علیه السلام د خبرونه منل هم دغه شانت روان دی خپل زوی بوتلو نو کله چې جمره عقبا ورته وی اغه ته ورسید نو بیا ورته د ابلیس شیطان چې بیا ورته رامه ته بیا ورته وی چې داسې مکوا نو ابراهیم علیه السلام دغه ځای کې په وو کانو باندې وښته بیا د دینه پس روان دی جمره اوستا ورته وی چې ال ته ورسید بیا ورته دی را مخامخ شو بیا ابراهیم علیه السلام په وو کانو باندې وښته بیا جمره کبرا ورته وی ال ته ورسید نو ال ته بیا ورته دا شیطان را مخ ته شو دغه خپل شرارت کوي ابراهیم علیه السلام مبارک دغه تم په وو کانو باندې وښته او روان دي شو دغه اسماعیل علیه السلام یې بوتل څخه د الله حکم شوی دی د دې وجه نه ابراهیم علیه السلام د عمل الله رب العزت تخوخ کړی شو نو ځکه چې کله حاجیان لاړ شي نو دغه کانی چې د اولی هغه ادا او هغه عادت د ابراهیم علیه السلام الله رب العزت تخوخ شو نو تر ورځ د قیامت پورې بدا جاری نو بس ابراهیم علیه السلام مبارک لاړ خپل زوی اسماعیل علیه السلام مبارک هغه چې کله ذبح کوي او نو روایتو کې راځي بعضي روایتو کې راځي چې یاره اسماعیل علیہ السلام په یو طرف او بعضی کی راضی چې نه پړ مخي اسماعیل علیہ السلام مبارک پزمکه باندې دا پریوته او دغه شانتي ذبح کولو نو د دې تدبیر علماء کرام کړي چې دا دوه خبرې ټیک دي یو روایت کې یو شان راغلي بلکې بل شان راغلي نو خبرې دوه ټیک دي هغه دا چې کله اسماعیل علیہ السلام ذبح کول په یو طرف باندې نو اسماعیل علیہ السلام ورته یو څو خبرې وکړي وې زما بابا جانا ویته چې کله ما ذبح کې نو یو څو خبرې یاد ساته دا سی وکړه هغه دا چړمبي تما مضبوط وتاړه د خپونه په بیاست باندې مضبوط وتاړه اسنه چې د مر خډيره سختي وي نو اسنه چې ذلت تقوما او تاسو ته تکلیف ورسی الله اکبر او بیا ورته وی اے بابا جانا یو دا سکارو کچی زمانه ځان لګلې رساته اسنه چې زما په وینو باندې ستاده کپڑے دا ککړی شي او ستاسو کپڑے خرابې نشي او داغي وجه بدای چې کله ته کور تلاړ شي نو زما مور حاجره بیبي اغي به بیا ستاسو یې کپړو ته ګوري نو اغي ته بیا ډیر زیات تکلیف ملاويږي الله نو دا شکارو که چې کله ته ما ذبح کې نو ځان نه لریم ساته او درېمه خبره ده چې په کومه چاړه باندې ما ذبح کې نو دا لګه تیرا کا دا ډیر زیات ګران کار دی ودا کومه چاړه باندې چې ما ذبح کې نو دا تیرا کا زکه چې تیرا وینو بس ضرب زمانه سعودي زکه د مر خوري سخت دا خوري په ګرانه باندې وزي نو چې چاړه تیری بس ضرب رانه سعودي بس خبره به ختم شي او چې بس نو بیا به ما ته ډیر زیات تکلیفي نو دا چاړه ډیر زیات دا چې دنو تیرا کا دا یو څو خبر یو کې بیا ورته نو دغه وخت کې اسماعیل علیہ السلام چې ذبح کول نه ابراهیم علیہ السلام په چاړه راکاږي نو کار نه کوي الله رب العزت د چاړې نه هغه طاقت ختم کړ امتحان د کامیابی طرف ته روان دي نو چې کله کار نه کول یو بیر ابراهیم علیہ السلام روایت کې راځي چاړې تیرګه شروع یې په بیا دریم ځل باندې اخر دا چې دا زوی ورته وای اسماعیل علیہ السلام اے بابا جانا ودا سکارو کچ ما دغه وخت کې په یو طرف باندې کړو نو روایت کې راځي چې په یو طرف نو دا خبره ټیک شو بیا بل روایت کې راغلی چې نه پړ مخې سملولیو اوس دا خبرم ټیک شو اسماعیل علیہ السلام ورته وای اے بابا جانا ودا چاړت چې کار نه کوي دا ځکه چې تما ته ګوري نو ستا په زړه کې یو رحمت او شفقت راځي نو بابا جان دا سکارو چې ما پړ مخې واچوا نو زما د سترګو نظر او ستاسو د سترګو نظر به یو بل نه پریوزي نو لہذا ستاسو باغ شفقت او رحم ډیر جوش کې ناراضي بس زما با زبلان دی ګورم نو تاسو ته مخامخ نه ګورم نو ما پړ مخې واچوا او بیا مې ذبح کړه نو د دې وجه نواز روایتو کې راځي چې پړ مخې واچول نو دغه وخت کې بیا پړ مخې اسماعیل علیہ السلام مبارک پزمکه باندې واچولو او چې کله په چاړه راخکا بس دې کې
الله رب العزت جبرائیل علیہ السلام ته حکم وکړو چې زما خلیل الله لا امتحان کې پاس شو او د دې زوی په بدل کې ول جنت نه ګټ بوزا چې هغه ذبح کی. نو جبرائیل علیہ السلام چې دا سی وکړو سي ابراهیم علیہ السلام خپل زوی اسماعیل علیہ السلام هغه چې دینو پړ مخیا چولې دي بس باغی باندې ډېر زیاته تعدیر اله او ګډه را روان کړی دي چې دا سی وکړو الله اکبر الله اکبر الله سمره لوی دی الله سمره لوی دی یو یره وسره پیدا شو چې اسنه چې زو ورزم و زپ کړی دي مینس کې الله رب العزت ته چاړې نه طاقت ختم کړی چاړې کار نه کول دا خو امتحان بس الله رب العزت بګي پاس. نو جبرائیل علیہ السلام دا کلمات وی الله اکبر الله اکبر بس دې کې ابراهیم علیہ السلام دا صبر وکړو پیښو چې دا خو جنت نه ګډ را روان دي جبرائیل علیہ السلام دی پیښو چې دا خو امتحان او کامیاب شو لا اله الا الله والله اکبر نشته دې لایق د عبادت مگر یو الله دی والله تسمر لوی الله تسمر لوی دا کلمات ابراهیم علیہ السلام وی. بیا د دینه بعد چې اسماعیل علیہ السلام دا شو چې دا خو ګډ رااله اغم پیښو چې دا خو امتحان او زبګي کامیاب شوم نو هغه سوی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر ولله الحمد یا الله تسمر لوی او ستا ټول حمدونه صفاتونه دي. نو دا کلمات چې دا اسماعیل علیہ السلام دا موږ تاسو باندې دا واجب شوی او دا ذل حجې نخم تاریخ نه د سار مون نه بس شروع شو د اختر په درې مروز په مازیګر ختميږي دا کلمات د کوم ځای نه شروع شو دا هم دغه ځای نه شروع شو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا کلمات هم الله رب العزت ته ډېر خوښ شو نو دا پدې مسلمانانو باندې تر قیامت پورې واجب دي دا یو سورت. بهر حال نو الله رب العزت ابراهیم علیہ السلام په دغه امتحان کې دا کامیاب کړ. نو صحابه کرام فرمایي وی اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا قربانی چې دی دا څه شی دی؟ نو رسول الله مبارک ورته او فرمایل اے صحابو دا ستاسو د بابا جان حضرت ابراهیم علیہ السلام یاد دی دا غي یو یاد تازه کول دي. ګوره الله رب العزت په منګ او تاسو ډیر لوی احسان کړی کو منګ او تاسو تم دا حکمو یعنی ابراهیم علیہ السلام هم دغه حکمو بل زوی ذبح کړی وی هغه د الله محبوب پیغمبرانو د الله خلیل الله د الله دوستو الله ورته ځکه خلیل الله ویلی دی د الله دوستو نو هغه خو به د امتحان کې کامیاب شي او منګ او تاسو به د امتحان کې بیا کامیاب شي. منګ او تاسو باندې اکثر قربانی واجب شي د سارو د زناورو او هغه کې منګه انګله دنګله کا خو دی خو کو بعض خلک ول تاویلات کوي مړه بس دادی او هغه دی کسی او کتاري شکر وباسه د الله بندا چې ته صاحب نصاب شي او تمره مال د الله درکو د خوشاله نه وک قربانی په دې روز باندې الله رب العزت ته د ټولو نه زیات محبوب ترين او خو عمل هغه دی چې د الله رب العزت د رضا لپاره وینه تویږي. او تاسو ته ما ویلو چې دا وینه لازمه کې د کلمې روایتو کې راځي چې د دې بنده ګناهونه ټول معاف شي. نو موږ ټول ګناهګار یو الله ته محتاج یو نو موږ خو پکار داري چې دا قرباني دا وکړو نو موږ او تاسو ته دا حکم چې خپل بچی دا ذبح کې موږ وکړو سوې موږ او تاسو په دې امتحان کې بیا څنګه کامیابی او الله په موږ باندې دومره فضل او کرم کړی دی چې د سارو د ذبح کولو حکم راته کړی چې ساروي ذبح کې انسانان نخبل بچینا ساروي پای کې موږ خو دی وکړو شکر وباسه شکر چې څوک صاحب نصاب دی او الله وس ور کړی دی قرباني وکي او نیتونه پکې خالص او مخلص کې د الله رضا د غوښ نیت نه دا یاد ساته ډیرو پتاولي کوي چا چې پکې د غوښ نیت کو نو د قرباني خراب شو دا قبليږي نه بیا ځکه د نیت د غوښ کړی دی د الله رضا به مقصدی دا ارسه به ملاویږي دا غوښ به ملاویږي ارسه به ملاویږي خو نیت پکې د الله رضا وکړه. بهر حال ډیر مبارک ورځ ده نو رسول الله مبارک صحابو ته وایي چې دا ستاسو د بابا جان د حضرت ابراهیم علیہ السلام سدي یاد تازه کول دي. نو نن ډیر مبارک ورځ ده پکار دا چې هر سړی خپل قربانه په صحیح طریقې سره خالص او مخلص د الله د رضا لپاره وکړي او د ابراهیم علیہ السلام مبارک دغه یاد چې دغه را تازه شي.